این مشکلاتو حل شونې پاره غواړم څه دوه عملونه ذکر کړم. ما بلې جمعې کې اورېدي دي یو مشکل نه به نه ګبرای کېږو، یوه تکلیف نه به ګبرای نه کېږو، مطمئن به اوسو. داسې به مطمئن اوسې لکه لسم مازدیګر د زهرا زوی حسین مطمئن و. کو مشکل راتللو، که شهیدان کېدل، که زخمیان کېدل، که خیمې سولې، که په خپله زلجنانه کوزېدلو، ای نور جلوې ته نه ختلې. عزیزان ګرامی مطمئن اوسئ. ویلې څه مدد حق څه کوم دی، مدد څه کومه دی خدای طرف نه، هغه د خدای والا کسانو سره دی، هغه حزب الله سره دی. ومو تاسو یقینا روایات کې دا ورکېدی څه فإن شیعة حزب الله، حقیقت کې حزب الله څه دی هغه شیعه دي. الحمدلله هر ځای کې به مو ته انشاءالله پاته میلاویږي، نصرات به میلاویږي. عزیزان ګرامی دعا عملونه ذکر کوم این مشکلاتو حل شونې لپاره. اول عمل یا ډیر ضروری دی، دویم عمل ډیر ضروری دی. خو ښه غور وکړئ دا دوه عمل چې زه ښیم دا د دوو داسې هستیو نه راغلي دي څه ادوا باب الحوایج دي، ادوا باب الحوایج دي. یو عمل چې کوم دی هغه دی دعای جشن صغیر. زه نن اکوار مې دغه سټیج نه یو عظیم سټیج دی، یو عظیم محاذ دی. دینه مخکې چې زه عمل وښیم اکوار مې سوره ما جوانان وروڼه دي، خویندې دي، سکول والا بچي دي، سپین ږیري دي، څوره کسان دي، علما دي، ډاکټران دي، استادان دي. ټولو ته یم څه نن ورځې نسته تاسې دعای جشن صغیر شروع کړئ. دعای جشن صغیر تلاوت ډېر ضروري دی عزیزان ګرامی. ویلې څه کله تقریبا 2006 کې لبنان باندې څه کله اسرائیلو حمله وکړله، سید حسن نصر الله المنار چینل باندې اعلان وکړلو، ټولې دنیا والاو ته ویله او د دنیا والاو ما ماته اسلحه راکوئ، ما ماته خوراک راکوئ، ما ماته بل مدد کوئ، صرف ایمو مدد لپاره دعای جشن صغیر وایئ. مغې دعای جشن صغیر ویللی برکت و. څه لبنان کوم پوجونه و، څه د لبنان حزب الله کوم پوج و، پروردگار عالم 33 ورځې جنگ کې 33 ورځې جنگ پرانوي څه پروردگار حزب الله ته پاته نصیب کړله. ای چی واجنا ای دعای جشن صغیر واجنا دا کومه دعا ده؟ وم امام باب الحوائج امام موسی بن جعفر علیه السلام. امام موسی کاظم علیه السلام نه دغه دعا راغلی دی. کوم وخت کې چې کله موسی هادي عباسي حکمران وم امام ته د قتل دمکی ورکړه. ښه غور کوئ خبرې ته. چې کله عباسي حکمران هادي عباسي وغوښتل چې زه وم امام قتل کوم، یایي څه وم امام دعای جشن صغیر تلاوت شروع کړلو. غور مې دی خبرو ته. اکوار مې دا کوم مشکلات دي تاسو یقین وکړئ نن جمعې مازدیګر نه تاسو دغه دعا تلاوت خامخا وکړئ. تاسو ته بیبي واسطه وي. همیشه خونې کې بچی کې نه وایي دعای جشن کبیر نه صغیر نه دی. صغیر یو عظیم صغیر جشن د عربی کې اصل کې یایي زغرې ته یایي، یعنی دخنه دپاره بهترین زغره ده. که غواړي څه دښمن شکست نه درکړي لکه څنګه نصر الله وویله څه ما ته یو تکاته ما سه یو مدد ما کوئ، صرف مو کامیابۍ دپاره، صرف مو کمرانۍ دپاره هر متمخانې کې، هر مسجد کې، هر ځای کې تاسې دعای جشن صغیر وایئ. جشن مطلب دی، جشن مطلب دی سپر، جشن مطلب دی ډال، جشن مطلب دی زغره. څه کله دغه تکا د سره بیا یو تکاته شکست نشي درکولی. نن است جشن صغیر تلاوت شو. داسې عجیبې جملې ورکې دي. خدایا څنګه یوه جمله دا یادې ورکې خدایا ډېرو دښنو ماسې تورې روبسلې دي، خدایا ډېرو دښنو ماته لیارې نیولې دي، ما مړکول ارادې لري، ما ته د دمکې مختلفې راکوي. پروردګاره دغو حالاتو کې موسی ته مدد وکړې. داسې ښکلې ښکلې جملې ورکې دي. تاسو یې نن راواخلئ. دا وم امام نه دا دعا راغلې ده. وم امام موسی کاظم علیه السلام نه خو څه پاره راغلی دی؟ دغه پاتې دپاره غلبې دپاره راغلی دی. یایي څه کله وم امام ته عباسي حکمران دمکا ورکړه ورته وویله چې تا زه قتل کوم، دلته وم مولا څه کله دغه دعا وویله شپې د خوب کې خپل جد امجد رسول الله د کسي څه ډېر ضرب واکسي چې تا دښمن به هلاک شي. څه کله وم امام نن دغه دعا وویله سبا بغداد نه یو حات راغللو چې دغه حکیم مردار شولو.
صلوات واسطه محمد وال محمد باندې. اول عمل دعای جوشن صغیر نن پکاره ټوله تلاوت کی دا د اول امام د اول عمل وم امام والا او دویم عمل څه کوم دی خبره ته مغې کې دی تاریار یوي د علمدار والا یو عمل ته وخیام د باب متوسن میړانه ډیر ګران دی کنه میړانه ډیر ګران دی یعنی واقعا میړانه باندې د میړانه ګران وي واقعا بهادر باندې سپایانو باندې د علي کمانډر ګران وي د علي دغه مزرای زوای څه کوم دی دغه د کربلا وفادار عباس علمدار څه کوم دی ایدي ولا یو عمل ته وخیم ایسه کله سخت مو ډیرو علماو اوریدلی دي بیګا ما یو عراقای عالم اوریدلو هغه ویله چې کله کوم سخت مشکل د راشي څه نه حل کیږي بیا 133 واري ویا چې یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیه السلام. نسخه پویر نه کوي څواره 133 واري 133 واري بداغه عمل یې زیور بیایم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیه السلام. څه مطلب دی لکه معنی اوري یا کاشف الکرب عن وجه الحسین او علمدارا او هغه سي علمدارا چې تا د حسین مشکلات حل کړل تا ته ضرور حسین کسان در کوم چې مو مشکله حل وګرځوا. سوره کلی ترجمه ده و عباس علمدارا چې کله به تا ته حسین سترګې وغړولې کومه تنګ صابوه چې کله به عباس باندې سترګې پریوتلې کله سم مزدګار ویلې نه وې کله سم سبا ویلې نه وې که کوم ځای کې څه مسله ویلې نه وې چې کله به بادشاه وزیر ته سترګې وغړولې حسین به ټول غمونه په ویر شول. عباس غنته ورور زنده دی انداشه مو تاسو علمدار ته یو عباس علمدارا لکه څنګه تا حسین سم مدد کړی دی د دالته د تا سپیان وسی دالته د تا عزادار وسی دالته د تا پاوج وسی دالته هغه شیا وسی څه دوی بجې د حسین سوري کوي نیمو شپو سره لسم سبي پوری مو حسین ته مو اکبر ته سینې والی دي غاک ته تکو یا بل فضل عباس د کور می مددگار ته وګرځيږي. یو صلوات واسطه علمدار ذات باندې. عزیزان گرامی ډیر عظیم عمل دی 133 واره دغه جمله په ویر نه کوي بس دلته یوه وړه خبره کوم تاسو ته لږ ماکه احساس وشي چې ابوالفضل عباس را توسل څومره زیات ضروري دی و دا مشکل دا کوم ذکر دی دا هر مشکل پره دی دا صرف دغه مشکلات پره نه نن جمعې ورځ دی لکه یو ځای کې کینوي لاس 15 منټه بېله کمرې کې کینوي دا ذکر خامخا یې کور مې مشکلاتو پره وایو صحیح دی انشاءالله یې کور مې مشکلاتو پره دغه ذکر د علمدار والا ذکر خامخا وایو چې علمدار راشي د خپل هغه حیدري تکات سره حسیني تکات سره ټول مشکلات خپل ذوالفقار څخه ختم کی وشه علمدار نیمو دوره یقین دی. عزیزان گرامی هغه ابوالفضل عباس دغه حواله سره یو خبره کوم ډیره عظیمه خبره ده واقعا دور کې ده هیڅ قسم د شک وکي ونه کوي دغه ذکر کې بیګا یو عراق ولا عالم ویلا اس مو ته یو مسله وا مو کور کې اولاد هغه سپټال کې مو اولاد مشکل وو اولاد مسله وا ډیلیوري کیس وو اس اولاد اخذ ته تکلیف زیات وو اس فورا مخبله 133 واره دغه ذکر شروع کو علمدار طرف ته متوجه شوم اس کله ما اخیری عادت ختم کولو زره نه وشو څه بچای پیدا وشوالو دوره طاقت ورکیده کوم مشکل لوي بیروزګار وي بچی د نوي غریبانه وي کومه مسله دی جیل کې د چوکور کې وي علمدار والا ذکر وته 133 واره. عزیزان گرامی یو خزه ده کربلا کې ده عراق والا ده خبرو کې دغه خبره ده یو خزه ده د امام حسین علیه السلام حرام ته راغله یو زوای ده دغه خزه یو زوای ده بیمار شولو بیمار ده سخت بیماری کې ده تکلیف کې ده اس دغه بیماری نه د زوای مړ شولو خبرو کوي دغه خزه د کوم زوای او بچای ډیر په ګران او د زوای کله بیماری نه مړ شولو سی وکړل جنازه یې راوړه علمدار زیارت یې راوړله کربلا ته یې زوی جنازه راوړه ډیر په ګران او جوړی د ټټار دوی سار دوی نو وتله جنازه به هر صحن کې کېخلله ان نه نو وتله د علمدار پنجرو ته ودرېدله
علمدار ته اوس داسې یایي یو مور دی مور علمدار ته د دغه زوی مور داسې یایي علمداره مولا باب الحوایجه تا ته رغلی یم وره پورې تا ظریح نه نوازم وره پورې تا زیرات نه نوازم چې دا زوایم دوباره زنده نه وي شوی علمدار دوره غوټ زمانات دوره غوټه خبره کوي علمدار په مخ کې کله دا خبره یې وکړله ایسه ژاړي د ټټار د وایي پر یادونه د کوي ایسه احمد سامه بهار صحن کې شور شو چا غاګ وکړلو الله ساله معجزه وشوله ځوان وړ کې زنده شولو غاور وکوي د علمدار توسل کې صورت قاده علمدار سره صورت قاده سره ده کله غاګ وشو زنده شولو د خزار وته خوشاله ده ډیره خوشاله ده ایسه کله هغه بچای چې زنده شو هغه نه چو پښتنه وکړه کله زنده شو اوس چوک پښتنه ته نه کوي څه واجه ده تو څه ولې د مرګ نه ورسته هغه ته ایسه زه بیمار وم ډېر خطرناک بیمار وم بیماری کې وشه برداشت مې نشو کوی اسرائیل ته راغلی ما صلیبي واخیسته ښه غور وکړئ دغه ځای کې کله اسرائیل راغو ما صلیبي واخیستله ما روح اسمان ته روان و کله ما نه روح قبض کو ما روح اسمان ته روان و زه مزل کې وم زه احمد سامه علمدار ولیدو زه مزل کې وم زه اسمان ته روان وم ما روح قبض شوی دی سترګې د غړوم چې ما روح علمدار سره ملاو شو چې کله م علمدار ولیدو علمدار د حسین ته یوه خبره کوي د ما بدشاه وروره حسینه ما زیرات یوه مؤمنه رغلی دی یغه زوی مړ شوی دی و هغه د ما ته یایي چې وا علمداره که زوی مې زنده نه وي شوی وره پورې تا زیرات نه نسم حسینه مولا د ما بدشاه وروره زه تا ته سوال کوم چې دغې ښځې ته زوی زنده که دای حج ته زوی زنده کا حسین د څه ورته یایي حسین ورته یایي د ما وزیره وروره د ما علمداره وروره دا زوی مړ شوی دی وشوه قضا و قدر فیصله دی دا مړ شوی دی یو وارې ورته راغو دغه مومن د وړ کې دی چې ما روح د کسي اوس دویم وارې مې سترګې غړولې چې دویم وارې علمدار بیا راغلو حسین ته حسین ته یایي د ما بدشاه وروره حسینه زه غواړم چې دغې مومنې حاجات پوره شي دا د ما ظریف سره ژاړي د زوی ډېر په ګرانو د زوی ورته زنده که بیا ما حسین مغه خبره ورته وکړله چې دا دنیا نه لاړ دی دې سلوي وتي دی دا نشي کېدلی دریم وارې خبرې ته غور کوئ دریم وارې باب الحوایج راغلو جلال حالات کې راغللو غصې حالات کې راغللو غصه دی حسین ته دی یایي د ما بدشاه وروره حسینه دغې ښځې ته زوی زنده که خبرې ته خاور وکړي ښکلې جمله دی علمدار د حسین ته یایي چې د ما بدشاه وروره حسینه زه تا ته دغه عرض کوم چې یا مونه د باب الحوایج نه مه استه یا ما ته باب الحوایج نه مه یادي نسته زه د حوایجو زه د حاجتو دروازه نه یم یا مونه د علمدار د باب الحوایج نه مه استه که یا دغې ښځې ته زوی زنده که ایسا حسین مالک الموت ویلا اسرائیل ته ویلا لاړ شه دوباره دغه مؤمن ته زندگی ورکا دوباره دغه زنده شولو شاک وکې ونه کوئ ویلې چې کله عیسی علیه السلام قرآن کې شته دي که نه چې کله عیسی مړي زنده کولی شي نه فخر عیسی حسین یا مړي زنده کولی شي حسین فخر عیسی دی علمدار فخر عیسی دی علی فخر عیسی دی چې کله عیسی علیه السلام مردگان زنده کولی شي قرآن کې اشته دی نو حسین د عیسی وارث دی حسین د موسی وارث دی د ټولو وارث حسین دی دویا بیا دا وړې وړې معجزې ډېرې اسانې سه کولی شي بیا پروردگار ته سوال کو بحق محمد و آل محمد یا ټولو مشکلات آسان وګرځوي ښه ذکر نه راغللو علمدار ذکر وشو یا الله ته سوال کوم باب الحوایج بالفضل عباس له تیرا یک بار میا ټول مشکلات آسان وګرځوي یا الله ته رحمان و رحیم خدای ترحم الراحمین خدای تا ته باب الحوایج بالفضل عباس واسطه در کوم مو کوم قسم ته مشکلات وي وړه وي غوټ وي ظاهري وي باطینی وي ګناهان وي پروردگار ټول ختم وګرځوي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد